د پولې نه دې خوا او اخوا به خبرې نه کوو. یو د کلي خلک یو، یو د ګاونډ خلک یو، که قاسمی دی، که الو ده، که تازه ګرام دی او که دې خوا دي، دا مونږ یو خلک یو. د ټولو درد یو دی. هر سړي دا وایي چې بھئی دا تکلیف دا تکلیف. خو که زه هم که تاسو د دې ټیمو صاحب دا خبرې واورېدې چې زما د ده والد صاحب زما دوستم، یو ملګرتیا کې مو، یو ځای دغه کې م ناست وو، نو کومه خبره چې تاسو غواړئ اخو هغوی تاسو ته ختمه کړه. هغه وایي چې تاسو له 15 ورځې تېرې شوې واډغستی شو، 10 ورځې به نور هم نه وي، 15 به نور هم نه وي او 15 میاشتې پې هم لګېدی شي. نو دلته ټولې خبرې مونږ واورېدې او وشوې. که څوک عدالت ته تلي د دې یو خپل پراسس دی. دا مخکې ما دا خبره کړې ده چې دا نه په جنګونو باندې کېږي او نه په نورو خبرو باندې کېږي. عزت په ورکو، عزت په غواړو. د دواړو طرفین به هله به خبره کېږي لکه. او ټول زموږ وروڼه دي. دا حالات دا ملک 73 سالو شو، 83 کاله شوي دي. په هغې باس باندې نظم خو چې سار شي نو ماښام شي، نو چې ماښام شي نو سبا بیا سار کېږي. په دې خبره باندې به دغه نه کوو لکه چې زه نن یم او سبا نه یم او بل نه دی. دغه به پرېږدو. زموږ ټول لوڼه دي. هغه چې دا دلته څونه خلک ناست دی، که زه دا ووایم چې دا ټول ناست دي دا سیاسي دي، خو چې دا دلته ناست شي نو د چا سره به یې سپورټ وي لکه. دا څه خبره نشته. په پاکستان کې دې نه څوک بیل نشته. هر سړی یو خپله رایه لري. اوس چې دا کومه فیصله وشوه، زما تجویز هم دا ومه زه به پاسم او دا تجویز به ورکوم چې د دې محفل نه د کلو په سطح د قاسمي نه، د خرکي نه، د الو نه او دې خوا یو سړی واغستی شي خو ستاسو په مشوره سره او د ټیمو صاحب سره کینی، د ایسي صاحب سره کینی، کومې خبرې چې تاسو دوی ته مخامخ کړې هغه خبرې دوی نوٹ کړي، که هغه د مال په شکل کې وي که په نورې وي. دا کمیټي به سره انشاءالله کینو او دا هغه خبره چې کومې خبرې لکه اعتراض والی به نه کوو، ابه د دوی سره په کمره کې دننه خپله خبره کوو چې د ټي ام اے څه رول دی، د عوامو څه رول دی او ستاسو سره د یو بل سره به زموږ دا دواړه چې یو چې دواړه لاس میلاو شي نو به ډېر کار وکړو انشاءالله. نو دغه ته تاسو په دې اتفاق وکړئ، نورې خبرې به نه کوئ چې بھئی دا دی او دا دی او دغه دی. دغه کمیټي به جوړو، دوی سره به کینو انشاءالله. یو خواست کوم ایسي صاحب صدر صاحب ته چې د انتظامي یو مضبوط لکه پلر دی دلته زمونږ په دې غر باندې د خرکي چې د هغې د لاندې د اریګیشن نیر بهیږي او په غر د پاسه چې کوم دی لکه یو مشین لګي، ماینز والا به د هغې اجازت ورکړي. په هغې کې شکایت شوی دی او هغې کې اریګیشن ختم لېږلی هغوی ته چې تاسو به دا مشین دلته نه انسټال کوئ. لکه د غر د پاسه دی، ټول دغه به لښتې به هم بندېږي او کلی به ترې تباه کېږي. دا یو خواست ته کوو چې دا په نوټس کې راولې، ما سره کاغذ شته لیټر درته درکوم چې کوم اریګیشن لیکلی دی. په دې باندې تاسو چې کوم دی دغه جرګه کې به هم خبرې وکړو او انشاءالله دا ختم دې کړی شي. خاموش. دا لیټر دی د اریګیشن لیکلی. دا د درخواست خبرې وشوې، دلته درخواستونه ورکړی شوي دي. زمونږ او ستاسو منډه خو جوی د مولا منډه د جوماته پورې، مونږ به د تانې پورې راغلي، مونږ به مخکې تللي یو. خیر دی که دا څه چې شوي دي دا وایي تنګ آمد په جنګ آمد. لکه دې کې چې کوم دی لکه خبره به ډېره نه تلي، خو مونږ وایو چېرې ما یو ورور پکې خبره وکړه، د خرکي متعلق خبره وکړه. خرکی ډېر روغ کلی دی. خرکی همیشتن چې کوم دی د فورسز په شا ولاړ دی او دا ثابته کړې ده دلته، دا یې ثابته کړې دلته چې په د شپې چې کوم دی دوی را رسېدلي دي. ډېر خلک داسې دی چې په ورځې چې خلک وړي غږ یې نه دی کړی، لیکن مونږ راغلي یو او هر څه م کړي دي. لکه هغه نه کوو، احسان نه خېجو. دوی زمونږ خدمت کوي، مونږ به د دوی خدمت کوو.
ډي اس پي صاحب چې په هغه ورځ کوم رول ادا کړی دی زه خو نه په موقع زبردست رول ادا کړی دی چې خلک یې چې کوم دی دغه کړی دی څه راغونډ کړی دی ځان سره یې بوتلي دي او هغه طریقه یې ورته ښوولې ده چې ته خپل احتجاج به څنګه کې خو خیر بیا به هم یو خبره وکړو چې دا ملک دی چې په دې کې دې څو خبره نه اوري نو احتجاج ته خو به راوځي خو ورانې نه دی پکار د دې خبرې بالکل کلیریفیکیشن نشته چېرې به دا کمره چې وه دا د ټي ایم اے وه او که دا د عوام وه دا د سي ان ډبلیو روډ و د سي ان ډبلیو په روډ باندې کوټه جوړېږي که هر چا جوړه کړي زما په خیال دا غلطه کړې ده ځکه چې سي ان ډبلیو په هغې کې نوټس هم کړي دي چېرې تاسو دا مه کوئ لکه دا زنګ د کلي دا میل دی د نیر په غاړه په دې کې چې د لرګي کوکه څوک ودرئ او ځان له پکې یا چرګ خرڅئ یا ټماټر خرڅئ یا نور څه خرڅئ نو هغې پسې ریګیشن راشي وایي لرې که دا کوکه دې غذاره کړه دا هغه دغه نه دې مچۍ برانچ چې څونه دي دا ټول خلک تاسو ته واقف یې دې خبرې نه نو پکار دا دي چې دا زنګ روډ دی د ټولو خلکو روډ دی د بونیر روډ دی بونیر ته پې خلک اوړي نن کو پکې زه په کوټه جوړه کړم زورور شم نو سبا به بل سړی راپاسې زه ډېر سبا پکې جوړ کړي نو د دې ټولو خبرو افسرانو ته پکار دي چې دې نوټس والي خو اتفاق په دې خبره باندې کوو نورې خبرې نه کوو بالکل لکه چې دا دغه ټیمو صاحب کومه خبره وکړه دا یې ستاسو زړه خبره وکړه ډي اس پي صاحب چې کوم کردار دغه څوک ایس حساب ادا کړ تاسو لراله مونږ پښتانه یو دا زنګ افسران دي د دوی خبرې سره به ځو که د دوی خبرې سره نه ځو نو بیا به کار خرابي دغه شپږو کسانو یا په لسو کسانو یا په اتو کسانو چې څوک هم دا وایي چې کوم سړی وخت ورکولی شي کوم سړی وایي چې د دې خبرې زه په دې خبره زه پوه یم د حکومته پورې د سیکټري پورې د لوکل ګورنمنټ کمیشن پورې یا نور هر څونه چې دي په دې کې به چې کومې زنګ ایم پی ایز به وي او ټول به زموږ سره چې کوم دی کومک هم کوي انشاءالله دوی سره به کینو اذان کېږي ډېر اوږدې خبرې نه جوړوم او د دوی په آخر کې بیا ستاسو طرف نه د خپل طرف نه شکریه ادا کوم چې دوی دلته راغلو زنګ فریاد یې واورېد یوه خبره کوم بله تحصیلدار صاحب ناست دی تحصیلدار صاحب ته دا وایم او ایس صاحب دی هم نوټس کې راولي ځکه چې کیسونه دله ځي که د دې وطن که د قاسمي دی او که د سروبي دی او که د تازهګرام دی او که د خرکي دی او که د الو دی کلونه پلونه درشي او هغه دا ووایي چې دې روډ زمانه په عشق کې زیاته حصه اخیستې مال یې کمه راکړې نو که هغه کیس چلیږي نو خیر دی خو دلته داسې خلک شته په دې علاقه باندې چې هغوی په کټ باندې بوډۍ پرتی په کټ باندې بوډا پروتي کونډه خور چې کوم دی لکه یې چېرته د هغه مشرانو به چې کوم دی ځای خرڅ کړی په دې ژبه به یې خرڅول کول داسې خلک شته چې هغه خلک راپاسئ لیکنې ترې والي لږې پیسې وله ورکړي او وایي چې کوم دی څه ورته وایي دغه دی دا څه ورته وایي دا په ما را خرڅ کړه او بیا ځي نو که رول پر وړي زوی پلار یې د حصې تقسیمي خو چې پرایویټ سړی ځي او د هغه سړي سره جنګېږي نو د دې تحقیق پکار دی د دې تحقیق پکار دی چې داسې کار نه کېږي لکه ځکه چې دا جنګونه هم د دقه نه جوړېږي نو مهرباني وکړئ په دې هم نظر وساتئ او انشاءالله چې تاسو کله حکم کوئ مونږ به درځو کینو به که زه یم او که زه نه یم مونږ به انشاءالله د دې خپل کلي د مشران څنګه ناست دي هغوی به تاسو له دوه درې مشران دوی درکړي دوه درې مشران به قاسمي والا درکړي دوه درې به الو والا درکړي سروبي والا به درکړي انشاءالله تاسو سره خپله خبره روانه کړئ مونږ به سره امداد کوو انشاءالله په دې سلا ده او ټیکس به نه حلي لکه چې څو پورې دا مسله نه حل شوي ټیک شوه خدای دې وکړي چې په 2 ورځې کې حل شي او که نه نو چې وخت پرې دوی وعده وکړه ذوالفقار صاحب وعده وکړه چې زه به نه حلم نو چې نه حلي نو تاسو جګړه درسره بیا جګړه مه کوئ ښه جي مهرباني جي